امام ابو حنیفه رحمه الله دا لوی امام تیر شوی دی او په دې امت باندې د هغې ډېر احسانات دي. هغه به د شپې معمول دا جوړ کړی و چې په ګرمۍ کې به د کور د چت ته پاسه ټوله شپه یعنی اکثره حصه به د شپې عبادت کو، الله ته به ولاړ او د الله عبادت به یې کو، جړل به یې د خپل کور په کوټې د پاسه. ته د کور سره یو لګېدلی کور د ده ګاونډي چې کوم و هغه د موچي و، موچي چمیار یو غریب سړی و، چمیار کا ځان له مزدورکار سړی و، د ده په ګاونډ کې پاتې کېدو. د ورځې به یې ځان له مزدوري کوله، د پیزار جوړولو خرڅولو دا کار به یې کو، او د شپې به یې بیا شراب څکل. د شپې به بیا شراب څکل، نو شراب به یې چې وڅکل په ځان نه به پوهېدو او ټپې مپې به یې کولې او څه ګډې وډې به یې ویلې، خلک به یې خوب ته نه پرېښودو، تر هغې پورې به دی لیکي او تر څو چې به له خوب نه ورغلې. دا د هغه ژوند و، د ورځې مزدوري او د شپې شراب څکل او چې څو به له خوب نه ورغلې په دې خپل کار کې به مبتلا و. امام صاحب به د کوټې د پاسه عبادت کو، د به هغه شور اورېدو، د دغه چغې او بدې ردې به یې اورېدلې. یوه شپه داسې راغله چې امام صاحب رحمه الله د شپې عبادت کوي د کوټې د پاسه، خو د دغې ګاونډي څه شور شغب رانغی، څه ځواک رانغی د دغې کور نه. د امام صاحب سره فکر پیدا شو چې آیا د سړي د څه چل شوی دی، که ولې نن شپه خو غلی دی. نو امام صاحب رحمه الله د شپې پاسېدو، د زماني امام دی، د الله ولی دی، نو د کوټې نه کوز شو، دی ګاونډي کره ورغی، دروازه یې ورته وټکوله. چې دروازه یې وټکوله هغې ورته وی حضرت ته په دې ټایم باندې زمونږ په دروازه کې څه کوي، ولې؟ امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی د هغې سړي شور نه راځي نه نو ستاسو کور کې چپتیا ده، خیر خو دی، ولې هغه سړی سم دی؟ د کور نه ورته هغوی ویلو وی حضرت د نن نه بعد به یې تم شور وانه وري، موږ به یې وانه ورو. امام صاحب ورته وی ولې؟ وی بس تنګ کړي وو، خوب ته یې نه پرېښودو، هغه موږ جیل له ورکړی دی. هغه موږ سره ورکړی دی، جیل له خو ورکړی دی. د دغې زمانې جیلونه داسې وو که نه چې جیلي به لاړ، شرابي کبابي ګناهګار به خو چې راته نو اصلاح به یې شوې وه، په جیل کې به ورته د خیرخواهي خبرې ښودلې، اصلاح به یې ورله کوله، د مونځ پابند به یې ګرځو. وی هغه موږ جیل له ورکړی دی، موږ چې ځان خلاص کړی، موږ وی هلته به ټیک شي، بیا به یې راوړو. صحیح شو. امام صاحب راغی، خپل عبادت کې بیا مشغول شو، سبا له سحر شو، رڼا ولګېده، امام صاحب روان شو د کوره. چې د کوره روان شو، د هغې زمانې د تاڼهدار چې کوم و، د تاڼې مشر چې د جیل مشر چې کوم و، هغه له امام صاحب ورغی. چې امام صاحب ورغی او دغې تاڼهدار د هغې زمانې چې کوم و په امام صاحب څنګه سترګې ولګېدی چې امام صاحب زمونږ ځای ته را روان دی، په منډه وله راغی، وی حضرت تاسو دلته خیر خو دی، ولې؟ امام صاحب رحمه الله ورته وویل وی او دلته زما کار دی، دلته مې کار دی. هغه ورته حضرت چې تاسو راتلی، ستاسو دربار ته خو د زمانې بادشاه چې کوم دی هغه حاضري کوي، ستاسو دربار ته حاکم حاضري کوي، بادشاه حاضري کوي، نو زه غونته ناچیش به درغلی و که نه؟ د امام صاحب رحمه الله ولې جواب ورکړ وی د چا چې کار وي نو هغه په خپله ځي، د چا چې کار وي هغه په خپله ځي. نو زما سره د بادشاه کار وي نو زما ځای ته ځکه راځي، زما ستاسو سره کار نو ځکه زه په تاسو پسې رالم. هغه تاڼهدار ښه په یره کې شو چې د امام صاحب زما سره څه کار دی، زما غونده که وړوکي سړي سره د ده څه کار دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی تاسو یو سړی ګرفتار کړی، دا نښی دا داسې زما په ګاونډ کې پاتې کېږي، دا نشانې دی، تاسو معلومات وکړئ، تاسو ګرفتار کړی دی. هغه چې معلومات وکړه وی حضرت بالکل دا سړی موږ راوستی دی، دا موږ راوستی دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایلو وی زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، ما ته اجازت شته دی؟ هغه تاڼهدار ورته وی حضرت ستاسو خو یوه خبره
هغه قانون جوړیږي تاسو چې یو خبر او کې هغه د ملک قانون وي تاسو یو فتوا د ملک قانون وي چې تاسو وایي زه دغه ضمانت کوم نو زمان ناچیز غونته کې صحیح حیثیت چې تاسو خبره رد کوم خو حضرت تاسو باغ سړی پیژندلې نه ستاندار ته حضرت تاسو سړی پیژندلې نه بیا خو ډیر شرابي سړی دی ډیر کبابي سړی دی کور والته تنگ راغلی وو مونږ داغه په خله باندې گرفتار کړی دی امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وای ما تفته ده زه پیژنم زما په گاون کې دی بیا هم داغه ضمانت لا راغلی ما کومه ته اجازه وي زه داغه ضمانت کوم هغه ته حضرت چې تاسو خو خله کنه تاسو ضمانت قبول لې تاسو زه مونږ کور ته درلیږو تاسو مونږ کور ته درلیږو امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وینا زه ورته انتظار کوم زه د ځان سره یو ځای بیام زه د ځان سره یو ځای بیام بهر علاقه سره هغه پری خودو امام صاحب سره په لار باندې دغه شرابي سړی را روان دی دغه شرابي سړی امام صاحب سره را روان دی په لار باندې او ته چرته دا ونه مومي چې امام صاحب په لار باندې هغه رټلې دی یې ورته نصیحت کړي په لار ورته نصیحت هم نه دی کړي ایسه ورته نه دی ویلي بس خاموش او سر را روان دی کور ته راوستو چې کور ته راوستو د ورځې باقي حصہ تیر شوله بیا شپراله چې بیا شپراله امام صاحب رحم الله بیا په خپل عبادت کې د کوټې د پاسه مشغول شو کور نه بیا आवाज ناراضي بیا خاموشي ده بیا خاموشي د زوګ رانغه چې کله د تهجد ټیم شو امام صاحب سره بیا فکر پیدا شو یاره ورزن د کور والو خو ورته نقصان نه رسولې ما خو ضمانت قرآن او استاد نه چې د کور والو چرته مل کړي نه نو چې د تهجد ټیم شو امام صاحب ورغه نو دروازه د کور کوله فرته ده نو چې امام صاحب دروازه وټکوله او داسې ببره یو قتل ناصافي نظر ولګیدو مصلی پرته ده شرابي په ناسته په سجده پروت دی او د الله په دربار کې بچو جاړي نور خلق وده پروت دی دغه شرابي په مصلی باندې د الله په دربار کې جاړي چې کله سلام یې وګرځو امام صاحب د دروازې نه تماشه کوي هغه پوه شو چې په دروازه کې څوک ولاړ دي دروازې لراغه امام صاحب رحم الله ورته فرمایل وی ته او په تهجد باندې ولا او الله ته جړه او هغه شراب هغه شو هغه جړه شو وی حضرت ما چې شراب سکل کنه ما چې نشه کوله کنه زه غریب سړی ما ته به هر سړی سپکې سپورې ویلې هر سړی به تنګ ولم ما ته چا د عزت په نظر نه دي کتلي زه به چې شپې لرالم ما به خپل غم په شرابو غلطاو ټول ورځ به خلکو بازار کې ورټلم سپکې به راته وویلې ډېر سپک سپور به شوم چې کور ته به رالم ما به خپل غم په شرابو غلطاو نشه مې به کوله چې ما ته د زمانې د ولی د زمانې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مینه میلاو شوه زه د شرابو په نشه وسکوم زه اوس د شرابو په نشه باندې سکوم ما ته خو د امام ابو حنیفه د مینې نشه راکړله زما هغې نشې ته ضرورت پاتې نه شو د دغې موچي نه د دغې شرابي نه بیا د زمانې ولی جوړ شوی دی امام صاحب رحمه الله دا نه دی ویلي چې زه د زمانې امام یم زه به تاڼې ته ځمه نو زه به د یو شرابي ضمانت کوم زه په لار باندې د تاڼې نه را روان یم ما ټول خلک پیژني ما سره په لار باندې یو شرابي را روان وي نه امام صاحب هغه له مینه ورکړه او د هغې مینې په نتیجه کې هغه څه شو د الله ولی جوړ شو الله ولی جوړ شو داسې به نه کوي چې زه خو یم زه خو رسېدلی یم زه خو نیک سړی یم دا نور خلک دا خو د سر مسلمانان نه دي سړیا دغه ځای کې شیطان بیا څه کړي غرق یې کړي تباه یې کړي برباد یې کړي دا په بله جامه کې ته ووالې داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سر کلیک کې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره مننه